أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه خبر روانه و بسر جنگ باندې او سره جنگ مسلمانان ملکونو ته څنګه راننوتو چې روان په کومه مرحله کې دی. نو موږ د ایران په انقلاب باندې خبر ورغلې وه، بیا چې ایران په انقلاب کې آغاز د کوم طرف وشو او بیا انقلاب کامیاب څنګه شو او د ایران د انقلاب له سعودي عرب د امریکا ته څه خطرات شروع شو. نو که تاسو خیال وکړئ شاته اپیسوډ کې موږ دا خبره وکړه چې یاره علي شریم دغه شو د لاین دی آوټ کو، امام صدریم د لاین لاوټ کو او صرف همینی صاحب پاتې شو، هغې ته لار پاتې شو، یو لاین ورته کولاو پاتې شو چې یاره اوس په دا کم طرف باندې به دغه کوي. نو انقلابي خلکو ته هغې ته دا خبره وکړه چې ته لاړ شه انټرنیشنل میډیا ته مخامخ شه. نو هغه فرانس ته لاړ، هلته انټرنیشنل میډیا ته مخامخ شو. نو کله چې شاه رضا شاه فیلوي ته پته ولګېده چې یاره زما حکومت په ختمېدو دی او اوس د انقلاب زور خلکو دغه وایستو، یو فوج او د همیني چې کوم ګوریلا خلکو انقلابي هغو مړ ډېر زیات سیوا شو. نو د ایران باچا بستر راونغاړل او د تهران ایرپورټ ته راغی او سیده لاړو، ملک یې پرېښودو او مصر ته لاړو. په مصر کې ورته هغه ته ډېر غټ استقبال وشو، دغه وشو. ایران دغه شان پاتې شو، څوک نه و چې څه وشوې، لازې له همیني صاحب را روان شو او ایران ته راغی. ایران کې یو سکول و د جینکو، هغو د هیډ کوارټر کلی و د انقلابي دغه هغې دغه ته راغی او یو کېناستو چې یاره اوس به څه کول. نو د علي شریعي چې کوم رډ شیعزم و هغو خو دا نه غوښته چې یاره موږ به همیني صاحب دغه کو یا امام صدري چې کوم و د دې ټولو ځانه ځانه میشنونه او مسله ټوله همیني صاحب ته لاین کولاو شو. نو هغو خپل منځ کې هم یو دغه شروع شو. هلته کې د همیني صاحب چې کوم زوی شاه رضا شاه وجلی و جیل کې چې کوم ظلم او زیاتیا ورسره شوی و. نو کله چې یاسر عرفات ته پته ولګېده چې یاره د همیني صاحب زوی مړ شو، نو یاسر عرفات دغه وکړو، دا همیني صاحب ته لیټر ولیکو چې یاره مونږ ډېر خفه یو، ستا د دوی سره ظلم او زیاتیا وشو. او دویمه دا خبره ورسره وکړې چې یاره ته زمونږ دغه وکړه، زمونږ د فلسطین حمایت وکړه. نو د هغې نه بعد داسې کار وشو چې یاسر عرفات دغه ته راغی، همیني صاحب له ملاقات ته ایران ته راتلو. چې ایران ته راتلو نو یو خو د ایران په ایره کې دا و چې یاره ما به د ایران انټلیجنس هلته ملک حالات خراب و چې چېرته نه هسې ما د ایران انټلیجنس مړ نه کي. نو هغه د شام صدر د بشار الاسد پلار ته ټلیفون وکړو، په ټایم کې د بشار الاسد پلار صدر و. نو چې یاره ما دغه کړه چې زه ایران ته لاړ شم. نو چې ایران ته هغه دغه کېدو د هغو له خپل صدر صاحب له خپل جهاز ورکړو، ایران ته را روان شو. کله ایران حدودو ته راغی نو ایران حدودو هغه نه پرېښودو، ایران پسې جنګي جهازونه پاسول. جنګي جهازونه چې کله پسې پاسه نو یاسر عرفات دغه باندې ورته خبرې وکړې چې یاره تاسو حدود شام جهاز دلته څه کوي. نو هغه ته وایي چې یاره موږ د فلسطین څه وفد یو ایران ته راځو.
چې ایران ته راځو نو پایلټ چې ورته په هوا کې دغه وکړو سلامي ورته وکړه جهاد ورته سلامي کو دغه کوي یاسر عرفات ایران ته راغی نو په ایران کې د یاسر عرفات انتهایی استقبال وشو جلسې وشو جلسونه وشو او په جلسو کې تقریرونه وکړه او د ایرانیانو یوه چغه وه خمیني او عرفات خمیني او عرفات نو یاسر عرفات په ذهن کې خمیني صاحب ته دا خبره کوله چې یاره ودې نه دي دا زما د ګورې له خلکو انقلاب ستا سره ملګري شو انقلاب یې راوستو او خمیني صاحب په ذهن کې دا نه و چې یاره ما دغه کو انقلاب خو موږ دغه کلی او دغه موږ ته کامیاب کو نو له دغه ځایه د خمیني صاحب او یاسر عرفات جګړه شروع شوه دو ته دا اوس پته نه لګي په دې منځ کې چې یاره څه کېږي په منځ کې خو دوه تنظیمونه نور پیدا شو خو بیا ځکه چې یاسر عرفات خو دغه و د سني او خمیني صاحب شیعه و یاسر عرفات دغه ډېر زیات کمونیزم او د روس کې چې کوم انقلاب راغلی و د هغې دغه و د حمایتي و او پینټ شرټ او ټایي او داسې کلي عام دغه و او خمیني صاحب خو ډېر سخت دغه و چې کله سعودي عرب ته پته ولګېده چې یاره د فلسطین خو زمونږ مسله ده د سنیانو مسله ده نو په دې کې چې ایران څنګه انټرسټ لري نو هلته هغه هم یو شاه فیصل صاحب د مین لرې شوی او بل باچا راغلی نو سعودي عرب ځانه په شک کې پیدا شو چې یاره څه دي دننه او بل طرف ته صدام صاحب نایب وزیر اعظم د ایران د عراق هغه د شیعهګانو چې کوم جیلونو ته اچلي وو په هغو باندې پانسیانې او دغه ختلې وي نو هغې له چا سزاګانې نه ورکولې نو ایران ته صدام صاحب په زوره باندې حکومت وایستو د دغه له چې هلته لرې شه او په دو باندې زه سزاګانې کوم هلته هغه چې شیعه ډېر زیات خلاف شو انتهایي صدام صاحب و چې کله صدام صاحب د شیعه ډېر زیات خلاف شو په خپله صدر شو نو هلته هم یو بله مسله شروع شوه صدام صاحب راغی هلته هغه د شیعهګانو ډېر زیات سخت خلاف و دلته خمیني صاحب د صدام صاحب هم ډېر زیات سخت خلاف و هلته سعودي عرب هم پکې ډېر انټرسټ وایسو چې یاره څه مسله ده دننه نو په دې کې جنګ ورته ورو ورو راننوتو هلته یاسر عرفات چې کوم تنظیم جوړ شوی و دلته خمیني صاحب په زړه کې بل یو ایران کې بل تنظیم جوړ شوی و هلته عراق کې بله مسله صدام صاحب راغی نو رو 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 چې جنگ حالات د عراق جنگ کم طرف ته راتلو او عراق او دغه ایران څنګه لړ دا سر جنگ ورته څنګه راغی دلته د خمیني صاحب دغه قایم کو د حکومت او هر څه قایم شو نو دلته کې امریکا دغه وختو د شاه رضا شاه صاحب کوم چې د ایران صدر و هغه امریکې هلته انوایټ کړو چې دلته راشه موږ دا دغه کوو دلته انقلابي خلک راپاڅېدو چې یاره بهی ته ولې زمونږ دا خو زمونږ دشمن دی او دا به مصر موږ نه راکوي نو په دې باندې انقلابي خلک ډېر سخت دغه شو د غوسه شو او د امریکې په دغه باندې حمله وکړه په امبیسۍ باندې چې کله د امریکې په امبیسۍ باندې حمله وشوه د امریکې 54 کسان چې کوم په امریکا کې امبیسۍ کې چې کوم کسان ټول یرغمال شو دغه ته لاړه یرغمال یې کړه غوا یې کړه چې د څو پورې تا موږ له باچا نه یې راکړې موږ دا کسان نه درکوو غټه مسله په دغه ځای کې بیا مسله شروع شوه چې امبیسۍ باندې چې کله امبیسۍ باندې حمله شروع شوه نو دلته خو د انټرنیشنل قانون دا و چې یاره چې په امبیسۍ خو دا خو د په کوم ملک کې چې امبیسۍ دا خو د هغې ملک دا ځای نه دا خو دا بل ملک دغه وي چې اوس د پاکستان امبیسي په یو ځای کې نو هغه امبیسي دا قضاګۍ ده د پاکستان مطلب دا چې دا د پاکستان سرزمین دی نو چې کوم کسان په عهدو باندې وو هغوی استعفا ورکړله خمیني صاحب ته ویې چې یاره ته دغه وکړه دا کسان دا خو غیر قانوني ډېره غټه مسله ده تا یرغمال کړه او انقلابي خلکو ته چا څه ویلی نه شو خمیني صاحب په دې باندې هغو ته ایکشن نه ایستو چې خمیني صاحب د دې باندې ایکشن نه ایستو کسانو ریزاینونه ورکړله استعفاګانې ورکړې چې وایي دا خو انټرنیشنل مسله ده انټرنیشنل مسله ته امبیسۍ والا ته نه شي یرغمال کولی په هغې کې څه کسان مړه هم شو
نو چې کله دغه شو دا په دغه ځای کې مسله شروع شوه نو انشاءالله مخکې ویلا کې بیا دغه کوو چې جنګ کم دغه ته ورسېدو خمیني صاحب بیا څه وکړه او کم دغه روان شو والسلام